تاسو کته وخلی شوی دی ډیر زیات خدای دې ظالمانو ډیر زیات وغلې دي خدای دې کورونه روان کې کورونه دې روان چې ډیر په نظر دې سره وغلې حلال کړي په لوري حلال کړي دي وای خدایا بسم الله الرحمن الرحیم ګرانو کتونکو لبخان شیرپور سره د خپل ملګری رفاقت الله ستاسو په خدمت کې د عظیم خان پولنه قلا کورونه حاضر دي کتونکو نن برته یو بوګنیدونکې پیښه بیا ښایو یو شمېر داسې پیښې وشوې سر ته نه رسي ظالم چې کوم دی زورور شوی دی او مظلوم چې کوم دی د هغه د ملګرتیا خو هم څوک نشته دی خو کتونکو لومبني به موږ هغه نور هر څه ورته ښایو خو دې کور ته ورځو دا اول د دې کور یو ماشوم چې کوم دی هغه ډېر په بېدردۍ سره ووژلې شو دا د دې کور حال دی لومبي چې کوم دی مړی نشته دی ولې مړی نشته دی چې دې کور کې خلک نه راتلل د دې کور ساختن چې کوم دی یعنې دغه ماشوم پلار څه موده مخکې چې کوم دی خو یو تنازع ښکار شو او هغه وفات شو وویشتلی شو هم چې وویشتلی شو کتونکو پرون سهار ماشوم رک شوی دی تالاش شروع او نن سهار چې کوم دی هغه د پټونه برآمد شو دا کتونکو دا تړومبې کور خیمه نورې خبرې به بیا کوو خو نن چې څنګه هم دا واقعه واورېدله چې د ماشوم نه کپړې وویستلی شي مړ شي بیا حلال شي ډېر کم عمره دی د ضعیف خلکو سره به هم خبرې اترې کوو نو صرف هم درته دا کور او دوی دا غربت ښوده نو تاسو چېرته هم مه ځئ زموږ سره اوسئ کتونکو دغه بوګنیدونکې پیښه چې موږ به پولیس ته تلو خو پولیس نه مخکې چې کوم دی د دې کلي خلک پرې ډېر زیات خفه دي او مړی هلته پروت دی جړانګ ولا د حالاتو موږ تاسو ته ښوده نو خو هغه مور له رالو دا ستاسو بچي او چې دا د بیانې دي بېګا ته مامش به به پسې ګرځېدلې غراب پرون رک شوي مینه کوي درته وایي مورې چې دا ماشوم به سکول وي چا سره به ناسته پاسته کوله جی پر ورور سره به ته د چا سره هم تعلق نه دی داسې ساده شانتې و کلي کې چا سره جګړه بلکل نه جی نه د چا کور ته تلل بلکل نه ستا خاوند هم دې نه مخکې چا ستاسو ګټه وټه څه ده چپ شه زه ته خبره کوم چې زما هو چې د خاوند مې کال برابر شو زما د شفضل آباد سکول کې سرکاري سکول و هغې ته زه وغوښتم مالوې 3.5 روپۍ میاشت راکوله او په هغې باندې بچي ما خپل ماشومان دې وخته راورسول ټول بچي دې سبق جی دی پرون تاسو نه غیب شوي جی مازدیګر مونځ کېده شوی او لکه قضا و زه کور کې نو مجیزه تلم ډاکټر له او دا خورې کور وه راغی وی چې مال څادر او لور راکه څادر او لورې وله ورکړي دي او تلې وتې ګیاله ما بیا مونځ کو د ماښامې بیا مې د مشر دوی ته ووایي محمد یار ته چې راشه بچې لاړ شه ورور خو دې بته ونه لګېد چې څه شو رانغی چې دې پسې لاړه وازونه ډېر وکړو خو سراج رانغی بیا پسې دا د قلا خلک شو زما لې ورزش شو خپله باندې شومه او ما ډېر وکتو خو سراج را پیدا نه شو سهار وختي زه بیا وتم لیورزو سره او موږ وګرځېدو خو د طلاحن پټي مې ټول وکتل لیاقت را پیدا سراج را پیدا نه شو بیا څه ټیم پته ولګي بیا هسې 9 بجې به وي اته بجې وې اته بجې وې چې پته ولګېده دلته شور شو سړو چغې ووالې چې دلته دا دې را پیدا شو ما وې دا جمدې دی دوی بیا ما ته دروغ وایي چې دا بدخنځیر دی او زه دوی بیا کور ته راوستمه وایي چې ته ځه اورې نو زه څنګه تشدد پې شوي بچي خو تاسو کته وخلی شوي دي ډېر زیات خدای دې ظالمانو ډېر زیات وغلې دي خدای دې کورونه روان کې کورونه دې روان چې ډېر په نظر دې سره وغلې حلال کړي په لوري حلال کړي دي وای خدایا بچي خدا سے لا ترسه مرګ مې دی چې تا سره چې مړلې ما چا سره بد نه دي کړي چا سره ما زیاتې نه دي کړي کتونکو
دغه خور وایي چې خدای دې تباه کړي، موږ هم وایو چې خدای دې داسې ظالمان تباه کړي چې داسې ظلم کوي د دې مور غېږې خالي کړه. دغه خور ته وګوره، دیغ بچی ته وګوره، بچی تا سره به یې لوبې کولې. زه صرف دغې ظالمانو ته وایم چې تاسو به پردو بچو باندې تشدد کوئ. کتونکو څنګه چې موږ تاسو سره خبره کوله چې کومه بوږنېدونکې پیښه راغلې، داسې یو شمېر پیښې ماشوم چې کوم دی ډېر په بې دردۍ سره ووژلی شو. د دې ځای ایم صاحب راځي چې سریعام د سزا ورکړي. نو سریعام خو سزا شته دی نه، خو د دې ځای کې څونه خلک ولاړ دي، تاسو چېرته پانسې یې کتلي دي شوي دي؟ پانسې هم کتلي دي؟ نو سزا او جزا شته دی نه، خو د سزا او جزا عمل وي نو مجال شته. خو دې خلکو اواز پورته کړو. لږ راشه ملګري، تاسو خپله پېژندګلي وکړئ. بسم الله الرحمن الرحیم. زما نوم حافظ حامد دی، سابقه نایب ناظم یم د دې علاقې او یو سماجي کار. د دې لیک څه نوم و؟ د دې چې سراج نوم و، د پلار یې څه نوم؟ پلار نوم یې شوکت مرحوم. عمر به د څومره و؟ د دې چې 12-13 سال د دې عمر و. ښه، دې څویم کې سبق وایي؟ دې شپږم کې سبق وایي. ښه، د د عمر تاسو څنګه ولیده، په کوم حالت کې مو لیده؟ دا چې پرون بې درکه شوی د مازدیګر نه پس خلک ټوله شپه د په تلاش کې رشتهداران، خویندې، وروڼه ټولو، او سهار چې کوم دی دوی د ګنو په دغه پټي کې چې کوم دی پروت و، هغې نه پس چې کوم دی پولیس والا راغله او ډېر په بې دردۍ سره، ډېر په ظلم سره، ډېر په بربریت سره چې کوم دی د قتل شوی دی او ټول خلک په دې باندې خفه دي. د علاقې خلک، ماشومان، ټول برادري چې کوم دی خفه ده او دا ډېر زیات ظلم شوی دی. ښه، د دې خاندان اخراجات دې نه مخکې د پلار هم چا ویشتی و؟ جی دا یو یتیم ماشوم و، د دوی مشر ورور مزدوري له تللی جهیلم ته، او د هغه چې کومې خویندې دي په شپږم اووم کې چې کوم دی یوه خور ده، هغه منټلي چې کوم دا ډېره زیاته کمزورې ده، او د هغې نور ماشومان چې کوم دی د نورو خلکو په تعاون سره د هغوی کپړې او د هغوی سکول اخراجات چې کوم دی هغه کېږي. دا زنانه چې کوم ده موږ ورته خاله وایو، دا په یو های د جنکو په سکول کې 1300-1400 روپو باندې چې کوم دی ماهانه کار کوي او ډېر لکه مالي لحاظ سره ډېر زیات کمزوري دي او رشته داران هم چې کوم دی ډېر زیات کم دي، هغوی هم کمزوري دي. صحیح. تاسو وایئ په دې موقع باندې؟ بسم الله الرحمن الرحیم. چونکې زه خو د دې کلي باشنده یم، دا ماشوم موږ سره ورکوټل ویش شوی دی. زموږ د کلي چې څومره خلک دي دوی سره خپل هیلپ هم کوي، خو چې کوم بې دردۍ سره د ماشوم وژلی شوی دی زموږ په ټوله علاقه کې یو خوب هراس پیدا شي، ځکه زموږ خپل هم کور کې ماشومان دي او زما د حکومت نه دا اپیل دی چې موږ ته زر تر زر د دې ماشوم چې کوم ملزم دی، اصل ملزم دی، هغه د خپل انجام ته ورسولی شي، ځکه چې دا خو علاقه ده، کلی دی، موږ خپل ماشومانو باندې هم یریږو. دا ډېر زیات غریبانان دي، د دوی د هر قسمه تعاون وکړي چې دوی سره په میډیا باندې د پولیس خو موږ سره تعاون دی. تر دا ساعته ټول پولیس د 400 الحمدلله ایس پی صاحب هم راغلی دی، ایس پی صاحب هم، ایس ایچ او صاحب هم، ټول ټیم هغوی راغلي دي، هغوی خپل کوشش کوي، لګیا دي او انشاءالله څه دوی ته به په لاس باندې څه نه څه خامخا ورکړي شي. خو زه دا وایم چې راتلونکي وخت لپاره د مجرم له داسې سزا ورکړلی شي چې د راتلونکي وخت لپاره کوم ماشومان زموږ کوم بچي زموږ د دې علاقې چې کوم زلمي دي چې هغوی ته دا پته ولګي چې بیا څوک داسې کار نه کوي، ځکه اکثر داسې وشي هغوی ونیسي ته پولیس له ورکړي، بیا کیس چلیږي زموږ دپاسه هغه رها شي، داسې سزا دې ورکړلی شي هغه ته چې هغه د خلکو دپاره عبرت جوړ شي. په داسې حالاتو کې د عوامو چې کومې ذمهوارۍ جوړېږي نه ترسره کوي، غل ورته معلوم وي خو یې مړ ځان له به څه غم ګوري، بیا د شهادت موقع راشي بیا هم عوام رستو شي. تاسو څه وایئ په دې موقع؟ نو د کلي څه وایي، آیا دې کې به کلک ولاړې دي ماشوم سره که نو زما خو خپله دا ایمان دی، دا ضمیر دی، که ماته داسې پته لګي او د هغې دپاره ګوایي، نو که زما سر پکې دي نو هم بې زه د هغې دپاره ګوایي ورکوم. او داسې زموږ ټول کلي هم، ځکه زموږ په کلي کې زما خو تقریبا 35-40 سال عمر دی، په داسې واقعه چېرته نه راغلی، په لومبي ځل باندې داسې واقعه راغلې ده او ټول کلی د دې ماشوم سره په غم کې شریک دی او ټول کلی خفه دی. نو انشاءالله موږ ټول کلی به کوآپریټ کوو سره، هر قسمه تعاون به ورسره کوو، موږ به ګواله مزو هر څه دپاره به ځو انشاءالله. صحیح. کتونکو کله نه چې د حکومت راغلی نو د ماشومانو سره جنسي تشدد یو شمېر پیښې خو مخې ته راغلي، دې ته موږ دغه رنګ نشو ورکولی ځکه چې داسې سکلیه څه شته دی نه، خو دې حلال کړی خو هم دی او دې باندې ډېر زیات تشدد شوی دی او بیا یې کپړې ویستلي دي او په بالکل په یو داسې حالات کې هغه مخې ته راغلی دی. ورسره چې کوم دی پولیس سره به موږ خبرې اترې کوو، د پولیس نه به نور معلومات اخلو چې هغه به څه کېږي. خو دې وخت کې څنګه د ملګري وي چې دلته خوف او خراس سره دلته نه دی، په ټوله 400 کې خوف او خراس دی، یو سړی خپل بچي سکول ته څنګه ولېږي په داسې حالاتو کې چې تحفظ شته دی نو خبرې اترې به کوو. خو دا ماشوم دومره په بې دردۍ سره وژلی شوی دی چې د خدای تعالی بنده داسې کم قرض دی ورپورې و چې هغه تا لاول الاله و، د هغې نه پس دې کپړې ویستې دي او داسې کولو دې دغه کړی دی. نو کتونکو موږ وایو خو په دې صوبه کې حکومت وي، د پولیس تفتیش صحیح وي، د سزا جزا عمل وي او سریعام پانسې
پانسي ورکړي شي داسې یو دوه درې وله نو مجال شته چې بیا څوک ویریږي خپل بچي داسې په یاره باندې دا ټول خلک چې خپل بچي د نن نه پس په کوم حالات کې پرېږدي. راشه ضرور مې دې خواته لږه دې حالاتو ته ته څنګه ګورې څه وینې؟ بسم الله الرحمن الرحیم. دا کوم ناوړې پیښه چې دلته کې نن راغلې ده او د دې خویندو دا جړه د دې مور دا جړه د دې ظلم څه یو ورځ نه ده. دا زموږ په ملک کې د روزانه بنیاد سره دا ظلم کیږي. پولیس راشي انویسټیګیشن وشي خلک راغونډ شي غوغا جوړه شي او په سلباله باندې یو بل ظلم وشي او هغه تیر چې کوم دی هغه هیر کړی شي. نو نن دا خور صرف دغه یو چغه وخي چې زما د ورور ګناه سوه مور هم وایي زما د ورور ګناه سوه. دا یو ماشوم نه دی دا یو ماشوم نه دی چې بې ګناه لاړی. دغه شان په سونو آی روز ماشومان هغه بې ګناه ځي خو چې کوم هغه ګناهګار وي د هغې بیا موږ سم ونه لیدل. زه دا پرزور مطالبه کومه نن او نه صرف مطالبه کومه بلکې د دې علاقې د یو وګړي دا خبرم حکومت ته رسومه چې د دې کم ظالمان قاتلان دي هغه د گرفتار کړی شي او کلیام د هغې له پانسي ورکړی شي. ورنه موږ ټول د علاقې خلک چې کم دی مخکې څوک نه دي راوتي موږ به روزو او د ظلم دا باب چې کم دی انشاءالله د دې سراج د مرګ سره به د ظلم دا باب بندي. بالکل کتونکو یو پولیس یو ماشوم مخکې زموږ د کلي نه روک شوی دی یو میاشتې کېږي یو ماشوم مخکې روک شوی دا یو ټسټینګ کیس و دا خلک ووتل رو پارېدل. نو پولیس له پکار دي چې پورې دې کې ګرفتاري په عمل کې راولي او دې خلکو ته انصاف ورکړي. حکومت نه غوښتنه کوم چې دغه مورکې په 4.5 روپۍ خالاتوب کوي او په دې بچو باندې تعلیم کوي په دې ګرانه کې دوی له روزي ګټي د ګټې وټې نور هېڅ کوم نشته. کتونکو د پولیس طرف ته به ځو د هغوی به اورو چې هغوی څه وایي زموږ سره اوسئ. کتونکو چې څنګه موږ وی د پولیس سره به خبرې اترې کوو خو د پولیس سره سره موږ تاسو ته هغه سپاټ هم ښایو چې دې ګنو ته هغه رادنده کړی شوی دی راوستی شوی دی او بیا په دې ګنو کې دننه چې څنګه ګني خلک په لور ریبي نو داسې ماشوم یې هم ریبلی دی او دا تاسو وینئ چې باقاعده چې د دې ځای نه په دې ګنو کې بیا برآمد شوي دي او دلته چې دا پولیس چې کوم دی هغه خپل کرایم سین چې کوم سیسټم دی هغه دلته کې لګولی دی. تاسو وینئ کتونکو د ګنو قامیان چې دا کوم فعال دی په دې ځای باندې دا ماشوم پروت و. تاسو چې دا کوم ماشوم وینئ دا په دې ځای باندې پروت و. زه دغه زړونه تاریان یم دي چې هغه به د یو مور د زړه ټوټه راوالي هغه به دونه په بې دردۍ سره ووجي. زموږ په دې سیمه کې داسې ډېرې پیښې رالې په مردان کې په چارسده کې په قصور کې په یو شمېر ځایونو کې پیښې رالې. ما ته داسې موقع نه وه میلو نه داسې تللی وم چې زم پې پروګرام وکړم خو دا زما په کلي کې واقعه راغلې ده. تر هغې به په دې نه چپ کېږو تر څو چې پولیس منطقي انجام ته رسېدلی نه وي پولیس دا ملزمان راګیر کړي نه وي او دوی ته قرار واقعي سزا میلو شوي نه وي تر دې چې زه پې د خپل طرف نه د وکیل او نورې خرچې خو هم کومه خو دې وخت کې به څوک سیاست کوي نو نه دی پکار چې په دې باندې سیاست وکړي او دې له داسې رنګ ورکړي مختلف خلک موقعو باندې حکمرانانو ته چې دې خلکو له عبرتي سزا. ما د کلي خلکو سره هم خبرې وکړې کتونکو په دې ځای کې زه ولاړ یم منځ کې م یو الله دی چې بیا د کلي د خلکو کومه ذمواري دا پولیس سره نه ترسره کوي. د شهادت موقع چې راشي نو بیا موږ شهادت کوو نو موږ هغه ځای کې خپل ایمان خوار کوو هغه ځای کې زموږ د ایمان پته ولګي چې موږ څومره پورې پښتانه یو. نو زه به هغه ځای ته چې څنګه ما ورته سپاټ ښوده نو زه کوشش کوم د پولیس د مشر سره خبرې اترې وکړم او هغه موږ ته دغه ټول ډیټیل ووایي. خو زه وایم چې په دې ګنو کې دا ماشوم راوستی شوي دي داسې ډېر ماشومان موږ ته په نیرونو کې میلو شو په لښتو کې میلو شو په پټو کې په غنمو کې په ګیاک کې میلو شو او نن په چارسده کې چې دا کوم ماشوم دا خال دی دا کوم سپاټ موږ تاسو ته ښایو نو دا هر څه چې کوم دی نو دا ورته ښایو. او کتونکو زمونږ چارسدي ته یو وارې بیا اس پي افتخار شاه چې دلته کې ډي سي راغلی هغه اس پي چارج اخیستی دی او پرون هغوی چارج اخیستی دی او نن ډومبنی یو ټسټینګ واقعه ورته مخې ته راغله یقینا چې یو ډېر چیلنجز کیس ورته راغلی دی او هر سړی چې اولاد لري ناخفه کېږي
خو هغه پولیس کې دي نه هم زمونږ وروڼه دي د دې معاشرې دي دغه خبره نه ده چې یو پولیس والا و په داسې پیښو کې هغه د غیر جانبدارۍ په ځای جانبدارۍ نه کار اخلي. خو دا درته وایم چې افتخار شاه خان یو وارې بیا چارج اخیستی دی زمونږ په دې سیمه کې هغه لږ پیریډ تیر کړی دی. دا په دې او پسې خلک خفو مونږ خپل ځان هم خفو چې حقیقت دفتر کې به دفتر نن هغه زمونږ خدای پاک واورېد کم ګنو سپاټ ته لاړو دا لاول په دې څه وایي تاسو زمونږ په معاشره کې داسې ډېر کیسونه مخې غلب خانه ډېره د بدقسمتۍ او یو ماشوم د کور نه ګیاله راوتی دی او په سباله باندې د هغه لاش میلاویږي نو یقیني چې د ټولو دپاره موږ دپاره او د کور دپاره د خفګان او د درد خبره ده. موږ سپاټه مو کته موږ لارې مو کتلې موږ چې څه ځینې شیزونه موږ ته میلاو شو چې موږ څه ته شواهد وایو هغه موږ ته میلاو شو او موږ امید کوو چې ډېر زر به انشاءالله تر نن ورځې پورې ټول کیسونه ټریس شوي دي. بعضې وخت کې داسې وشي چې یو مسله شواهد یې لږ مشکوکي دا مخکې وخت واخلي. که تاسو د مردان خبره وکړله نو د مردان کیسونه هم ټریس شو که نوخار کې وو هلته کې وو هغه هم ټریس شو ټول وخت سره ټریس شي. بعضې لږ زري بعضې لږ دغی نو دې کې موږ سره شواهد میلاو دي او انشاءالله امید کوو چې ډېر زر به ټریس شي. افتخار شاه خان داسې خو نه ده که نه چې ریب وغیره وغیره چې څنګه هغه کیسونه شوي دي مونږ چې کم ته جنسي تشدد ویو داسې څه خو نشته نه فلحال خو داسې څه ثبوت نه دی راغلی او ما ته چې ایس ایچ او صاحب کوم میډیکل رپورټ دغه کړ نو په هغې کې سوډومي نشته دی داسې څه نشته او پته به یې ولګي چې یاره دا په ګیاله راغلی نو چې څه وجوهات دي. افتخار شاه خان تاسو دلته مو اورېدل چې یاره قانون سړی ګیر کړي خو سبا راته بیا نیغ نیغ کېږي نو دې کې د عوامو کومه ذمواري ده قانون څومره پورې خپله ذمواري ترسره کوي په داسې پیښو کې هر سړی وایي چې سریعان د پانسي ورشي سریعان د پانسي ورشي موږ هم وایو خو څه وایي تاسو دې دپاره داسې ده چې یو قانون دی او هغه عمل کې دی عدالتونه شته دی عدالتونه غواړي ثبوت او تا چې څنګه د معاشرې او د خلکو ووایې نو چې کله چا یو څیز لیدلی او هغه سه شهادت ورکړي دا په شهادت باندې ډیپند کیږي خاص کر چې شندیده نو چې دا ثبوتونه میلاو شي نو کیږي سزا کیږي ډېر کسان سزا شوي هم دي او د نوخار به مونږ ووایو چې د مردان داسې کیسونه چې سزای موت ورته ورول شوي دي نو چې شهادتونه پوره شي او ګواهان د کلي خلک مدد وکړي او ښکاره خبره وکړي نو سزاګانې هم میلاویږي. افتخار شاه خان د موقع نه پیدا اخلم دا کیسونه په پښتونخوا کې زیات شوي دي په پاکستان کې زیات شوي دي موږ به دغه وایو چې جنسي تشدد چونکې دا نه دی په ده تشدد شوی دی په لور ویریبلې شوی دی ډېر کومه چې ګرفتاري وشي هغه مخکې موږ تاسو سره خبرې کړې اوس خو هغه نشته دی خو بیا خلکو ته چې ووایې نو یاره پولیس راته وایي چې سر یې چېرته وي او خپې یې چېرته وي او بیا موږ په شهادتونو دونه وکړئ چې موږ وایو توبه هم ده نو عوامو ته به څه وایي جي او آیا داسې شته نه داسې خو نشته دی خو شهادت هغه سړی ورکولی شي چې چا په خپلو سترګو څه لیدلي یا د څه نه خبرې نو زموږ په دې معاشره کې ډېر کیسونه داسې جوړیږي چې هغه په موقع باندې موجود نی او هغه وایي زه د دې موقع ګواه یم نو هغه کیسونه اکثر بیا روان شي ځکه چې خو د موقع ګواه ني او معاشره به دا ذمواري قبلی چې کوم ځای کې نه قبلیږي نو همدغه بیراروي او دا شیزونه جوړیږي که چېرې دا معاشره ووایي چې او دا روانې دې سړي کړی دی نو بیا خو به پولیس هم دونه منډې نه وخي عدالت ته به مسانه شي نو هغه دا وایي چې ځان له به څه هم ګوره بیا ولې پولیسو هم هغه شان تحفظ نشي ورکولی نو دا خو زموږ معاشره ده او ځینې شیزونه په دې کې دا شته لکه حقیقتونه پکې هم شته دی چې هغه ته بیا ذاتي دشمنۍ جوړیږي دغه جوړیږي خو کیږي خلک شهادتونه هم کوي د دې باوجود هم داسې خلک شته چې هغې شهادت هم کوي او پولیس سره مدد هم نن هم لومبنی ورځ د جي او زموږ ملاقات هم په یو داسې پیښه کې کېږي چارسدې خلکو له به څه پیغام ورکوي او په داسې موقعو باندې عوامو له څه کول پکار بس چارسدې خلکو دپاره هم دا پیغام دی چې پولیس د دې قومو او د دې خلکو نوکران دي خادمان دي دوی له د دې خبرې تنخواه ورکوي او هم د دې کار دپاره مخصوص کړي دي نو دوی به خپل محنت کوي او تاسو به ورسره مدد کوئ هم ستاسو د فایدې دپاره د معاشرې د فایدې دپاره د کام د فایدې دپاره دوی به خپله ډیوټي په ایماندارۍ سره کوي
ډېره زیاته مننه کوم کتونکو دغه افتخار شاه خانو چې کومې خبرې ته موږ واورېدې همدغه خبره زه هر ځای کې په دې کوم چې دی زده کړه موږ د دې نه کړې ده جرنالست خو هم د مردان سیمې سره تعلق ساتي او په دغه په لیک او په لوس باندې ډېر ښه پوهېږي نو چې موږ سره کله ناستې کړې دي ښودنه یې کړې ده نو زه چې دا کومه خبره کومه چې پولیس زموږ خادمان د حکومت ورله زموږ په سر تنخواه ورکوي خو ستاسو څه ګیله شکوي ډایرکټ تاڼې ته ځئ سیچو ته وایه ډي اس پي ته وایه ډي پي او ته وایه موږ پرون هم په دې باندې یو رپورټ دا کړو چې موږ خو د پولیس نه بار بار ګیلې کوو خو آیا موږ ډي پي او له یا ایس پي صاحب له درخواست ورکړي چې صاحب زما دا مسلې سیچو نه حل کوي تاڼېدار نه حل کوي نو چې کله موږ دا تپوس وکړو نو هغه ځای کې بیا موږ ته منکر شي نو بیا په پولیس باندې تورونه نو دې وخت کې به زه افتخار شاه خان ته مېم چې د 400 د عوامو د پولیس ترمنځ ډېر غټې فاصلې پیدا شوي دي دا فاصلې به ختمې د عوامو اعتماد به بخاله اعتماد چې کوم دی هغه نه دی بخال او دا حقیقت وایم ځکه د 400 کې موږ امن غواړو خوشحالي غواړو د عوامو اعتماد غواړو د آیس نشې نه نجات غواړو نو دې کې به د عوامو تعاون چې کوم دی پولیس سره ډېر زیات ضروري وي او د پولیس او د ولس ترمنځ به دا فاصلې ختمېږي کتونکو کومه پیښه چې راغلې ده په دغه پیښه کې یو وارې بیا د حکومت نه غوښتنه کومه چې دغه خلک ډېر زیات غریبانان دي د دوی سره تعاون وکړي د پولیس نه بیا مطالبه کومه او دې وخت کې چې موږ رالو نو دې وخت کې ډي اس پي صاحب شته دي دوه ډي اس پیان په موقع باندې ولاړ دي سیچو چې کوم دی هغه ولاړ دي ایس پي صاحب په خپله باندې موجود دي انشاءالله امید مې دی چې ډېر زر به دغه قاتلان چې کوم دي دغه زورور خلکه چې بالکل الله پاک یې چیلنج کړی چې د یو مور غېږه چې کومه د هغه خالي کړه او یو ماشوم یې په ډېر بې دردۍ سره ووجه زه هغه ټولو خلکو ته دا پیغام ورکوم چې خدا را د الله نه ویریږئ د پولیس نه به نه یریږئ د قانون نه به نه یریږئ ډنډې نه به نه یریږئ خو د الله د ګریپ نه ویریږئ خو راګیر شوی نو بیا به هم ځای نه وي کتونکو ډېره دردناکه واقعه راغله ډېر زیات پرې خفه یو انشاءالله څنګه چې مو وي تر هغې به لګیا یو تر کومې چې ملزمان نه وي ګیر شوي نو دا سلسله به موږ جاري ساتو په دې به موږ پالاب کوو په خپلو دعاګانو کې یاد ساتئ انشاءالله وختن په وختن برته دي کې صورت حال ښایو مننه